دغه یهود او نصارا د اوس نه دي لګیا، دا نن چې دلته هلته په چناب نګر کې ولنوم کې خودو دا ربوت وګوره، دا 1946 تاریخ وګوره، دا خو دغه شان سټیټ جوړو په دې بری صغیر کې څنګه چې اسرائیل هغلته راجمع کړل د فلسطین سره، او د فلسطین هغه سادهګانو مسلمانانو په ځمکه خرڅه کړه. نن اسرائیل په ټوله دنیا باندې کمانډ کوي دا دقه رنګې دلته په قادیان کې چې ربوه به ورته وي دا رالی دا قادیانې، دا 1879 خبره ده، په لودیانه کې دغلته نبوت دعوه وکړه، دیوبندي بچی ودرېده او د هغه دا مکل او فریب او دجلې ټولې دنیا ته وښودو، وی دا د انګریزانو هغه پیټو دی. نن تا وګوره تاریخ ته د خپل بری صغیر د 1946 خبره ده، دې سره د 100 کالو لیز دی په دغه ځای باندې. نن دغه قادیانان چې کوم په پاکستان کې اوسي، دی د سرګودې د دغه قادیان سره د چناب نګر سره خوا کې په سرګوده کې ځمکه اخلي د مسلمانانو نه، دا د دې د پاره اخلي چې دلته چونکې زمونږ کره 100 کاله لیز دی، بیا دا مسلمانان موږ سره رینیول نه کوي چې بیا موږ ته ځای میلاو شي، لیکن موږ ته وایي دا ریاست مدینه ده، در پرده په دغه ریاست مدینه کې هغوی له د سټیټ جوړولو اجازت ورکړی دی. اسو تاریخ وګورئ، دا دنګا بنګا خبرې نه دي، دې خبرو نه موږ نه یو خبر. دا خبره که ما ته مولوي صاحب د جمعې په ورځ کوي نو زما په غوږ بده ولګي، مولوي صاحب پکې بیا سیاسي خبرې شروع کړې په جمعه کې. دا د عقیدې مسله ده مسلمانه. څنګه چې دیوبندي بچي ویلي وو په هغه وخت کې چې فلسطین مسلمانان دی، په اسرائیل ځمکه نه خرڅوي، که دغه فتوا د مفتي کفایت الله صاحب باندې عمل شوی وی، نن بلاول فلسطین او بیا ټولې دنیا ته تکلیف نه و. دا علماء الحمدلله څنګه چې زمونږ قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب وفرمایل، وی دا یهود او نصارا چې کوم سازش کوي او د سازش هغه وریځ راښکاري، نو موږ ته پته ولګي چې په دې وریځ کې څونه باران دی، دا موږ په خپل نظر باندې تلو. دا دیوبندي بچی کوي، بل څوک نه کوي. ته تاریخ وګوره، د 1952 او د 56 تاریخ وګوره، ته د لودیانې د ځمکې نه تپوس وکړه، دغه د ختم نبوت په دغه مسله باندې د هغه 1946 نه او د هغې 46 پورې او بیا د 1946 نه والا تر د 2021 پورې دلته چې دا پاکستان چیلنج کړی دغه قادیانانو، دی په هغه خپله خبره پسې را روان دي. دلته په 1946 کې هغه شورش کاشمیری رحمه الله یو غټې جلسې ته دا خبره کړې وه، وی دغه قادیانانو او دغه سیکانو یو خپل منځ کې یو معاهده کړې ده چې بری صغیر خو تقسیم شو، هندو ته ځمکه میلاو شوه، مسلمان ته میلاو شوه، ما او تا سیک پکې چرته لاړو. ای په ګورداسپور کې یو معاهده کړې ده چې د دې ملک د حصول د پاکستان دپاره به تاسو هم کوشش کوئ او زه به موږ به هم کوشش کوو، که دې کوشش کې هر یو کامیاب شو، دوه لوی لوی عهدې د پاکستان دي، یو د صدارت او یو د وزارت عظما ده. نو که صدر سیکی نو قادیانې به وزیر اعظمي، او که قادیانې صدري نو بیا به وزیر اعظم سیکی. دا نن چې ورته لار کولاو کړې ده، دا د هغې معاهدې در پرده مضبوطوالی او ښکاروالی دی، خو موږ مسلمانان ورته وده یو. موږ نن هم مولا په سیاست بدنام. جمعه کې د دې خبرې څه ضرورت و؟ دا ستا د ایمان مسله ده مسلمانه.